څومره زنانه دي چې نن په باریکه لوپټه کې منظم کوي او په باریکه لوپټه کې په بازار کې ګرځي نو حدیث مبارک کې راځي چې کومه زنانه د خاوند اجازت نه بغیر د کور نه اوته په دې لعنت وري کومه زنانه چې خاوند ته نه خپه دی او دې شپه تې رکړه تا مشپه فرشتي او د جنت حوري دې تخیری کوي څومره زنانې زموږ په کورونو کې خاوندان ته نه خپه دي څومره زنانې دي زموږ په کورونو کې چې د خاوندانو مالونه یې بغیر اجازت نه د خاوند نه لګول دي زه چې سار راوتم زما لور ما دراله ماشومه ما دې مالا پیسې راکا ما جیب تلاش کو زما والد صاحب دې ډېر کمزور دی پرون ما دغه خواته ناسته کړې و نو ما نه پیسې راکړې وې دا ستاسو بچی دي نو کتابونو ذکر کړی دي چې ستاسو بچولا چا هدیه ورکړه او تاله درکړه دا ته نشي لګولې دا د دې مشوم دي دله به پرمټ علي دله به پیپر علي یا به ورلګدي ته کو ولا لګانو ما مفتی صاحب ته تاسو موږ د ګرانوي خبره و زموږ نه علي نو خیر دی زموږ د رشي لګولې ما نه 1500 روپۍ علي حضرت الله سره باندې شم لګولې مې نشي لګولې نو څو مشوم دی نو ای زما خويندو چې د خپل بچي چې ستانه پیدا دي د خپل لور ستانه پیدا ده د هغه پیسې د هغه د اجازت نه بغیر نشي لګولې د خپل خاون پیسې بسنګ بغیر اجازت نه لګي خو بازي خزي وي هغه د کور نه د خاون نه پیسې یا د بډوی نه پټوالي یا وسره خاوندانو سلاوي چرته هغه چې لاړ شي د پلار د کور نه ځان له چي سیټ راوړي یا د ترموس راوړي یا پیاله راوړي د خاون په پیسو یغستی چې دل تراشي نورې درورانی وي او نورې خواخیانی وي او نورې زنانه وي نو دا خو نشي ویلې کنه چې دا مې خاون پیسې راکړې وي نو دا سوي وی دا مې را لپلار واغستو ولکه زستا پلار نه پیژنم چې د میګینه دانه اخلي خدای دا پلار لوټي کنه تاله په واده کې څه کړو زما په پیسو باندې پلار نوم کوي دا ګناه دی زما خويندو حدیث مبارک کې راځي کوم زنانا چې خاون ورته وکتل او خوشاله شو خاون به کله خوشاليږي ها چې خزه خدانو ته خسته کیږي نه نو چې خزانه وسه بلای را لکړل اخو به دې کریم پاوډر خسته و چې کریم پاوډر نه لګي اخو بلا ده او چې جبو سره دومره هغه نه خدای مونږ ساتي